الله لطیف بعباده یرزق من یشاء. دې ځای کې الله تعالی یو ډېر ښکلي الفاظ راوړي دي چې دا خو زما کتاب دی او دا زما احکام چې څوک یې ومني دنیا او آخرت به ښایسته شي، او چې څوک یې نه مني د دنیا او د آخرت خپل تاوان دی. خو الله تعالی فرمایي چې یوه خبره ده چې زه داسې ذات نه یم لکه دنیا بادشاهان یا د دنیا طاقتور چې ما څوک مني نو هغه باندې چرګان خورم، او چې ما څوک نه مني نو بیا هغه ته ډوډۍ او سوکړک نه ورکوم. الله فرمایي نه، ما سره دا فرق نشته، که څوک ما مني او که څوک ما نه مني، خو زما چې کم بندگان دي زه هغوی له روزي ورکوم. په روزۍ کې زما یو قانون دی، قانوني مشیت ورته وایي. دا ټکی پکار دی چې خلق وپېژني. دا ما د اردو په درس کې هم د دې بار بار تحقیقونه کړي دي، او د پښتو کې هم کېدای شي ما دا څو ځله ویلي. زمونږ په قرآن کې چې چېرته یشا او تشا ټکی راشي دې نه خلک دا معنی کوي چې څنګه الله وغواړي. وتعز من تشا وتذل من تشا، چاله چې خوښه شي عزت ورکوي، چاله چې خوښه شي ذلت. دا موږ هم ویلي پرونه پورې موږ دا ټولې ګډې وډې چې دا کم نن موږ وایو چې دا ټیک نه دي، دغه ټولې موږ پرونه پورې ویلي. موږ د حق متلاشیان یو، خو چې خپلې غلطۍ باندې پوه شو خو پرېمخوا. او که څوک یې چې پہلا مفتی منیر ہو دوسرا مفتی منیر، نو هغه خر د دام لا سوچو کی چې پہلا عمر فاروق او دوسرا عمر فاروق، پہلا ابو بکر دوسرا عمر. لږ دې سوچو کی پدې. نو دا یشا چې کم ځای کې راځي یشا او تشا، دې ته قانوني مشیت وایي. څه شی وایي؟ دا د الله تعالی په دې دنیا کې یو خپل قانون دی. لکه مثال په طور باندې د اولاد دپاره الله قانون جوړ کړی دی چې سړی به اولاد اله راوړي چې ښځه وکړي، واده وکړي، هغې سره پروتی وکړي، او ښځې ماهواري ټیک وي وغیره وغیره، سپرم دار. دا قانوني مشیت دی. نو الله بچی ورکوي چاته یې چې خوښه شي. دا مطلب نه چې خوښه یې نه شي نه غلی نه ورکوي، نه، یعنی چاته د دې قانوني مشیت مطابق، څوک چې د دې قانوني مشیت مطابق راشي هغه ته بچی ورکوي، او څوک چې د دې قانوني مشیت مطابق نه وي هغه ته خود به خود نه ملاوي. مثال په طور کوروالی نه کوي ښځې سره، مثال د ښځې ماهواري ټیک نه ده، مثال د سپرمو غم نه کوي چېرې په دې کې جراثیم شته او که نشته، نو قانون مطابق نه ده. لہٰذا تا ته الله اولاد نه درکوي، د دې دا مطلب چې الله یې نه درکوي. هغه قانون مطابق ته خپل کوشش نه کوي، یا ته فټ نه یې د قانون مطابق. نو دا چې ټکی چې قرآن کې چېرته هم راځي هغې نه قانوني مشیت مراد وي. کنیه خو بیا د الله تعالی دا قانون العیاذ بالله څوک به ووایي چې دا خو ظالمانه دی، د ده چاله خوښه شي حکومت ورکوي، چې د ده چاله خوښه شي نه یې ورکوي. دا خو فرعون له بیا ده حکومت ورکړی او موږ له یې نه راکوي. نه، دا خپل قانون دی. دا قانون مطابق که کافر هم وي، هغه قانون مطابق چې هغه خواري وکړي هغه ته هغه شی میلاویږي. دنیا کې د الله هغې ته قانوني مشیت وایي. نو الله فرمایي الله لطیف بعباده، الله مهربان دی په بندګانو خپلو. یرزق من یشاء، روزي ورکوي هغه چاته چې هغه د قانون د هغه مشیت مطابق وي. وهو القوي العزیز، هغه طاقتور دی او غالب.